دا ملګری تپوس کوي چې یو کس علم کړی دی او د هغه مالی حالات پریشان کن دي، نو که هغه درس او تدریس کوي نو د هغې چې کومه تنخواه میلاویږي نو هغه د هغه د ضروریاتو دپاره پوره کیږي نه، او بیا هغه که د دې د درس نه علاوه څه کاروبار شروع کوي یا څه هنر زده کوي، نو شریعت دته د دې اجازت ورکوي او که نه ورکوي. نو لومبنۍ خبره خو دا ده چې څنګه درس او تدریس دا د دین کار دی، نو دا رزق حلال ګټل دا د دین یو حکم دی. نو دا خبره د دې تقابل نه دی پکار چې زه درس او تدریس وکم که زه دغه خپل روزګار تلاش کم. ډیر ملګري داسې دي چې هغه خپل روزګار کوي او خپل درس او تدریس کوي. حتی الامکان په دواړو باندې کوشش وکړ دی چې دواړه کارونه هغه ګډوډ نشي. او باقی کچره دی یو انتخاب راځي، نو یو کس چې علم شروع کوي نو مخکې نه غله په ذهن کې دا کې خودل پکار دي چې دا د مجاهدو لاره ده، دا د مشقتونو لاره ده. او هغه یو روایت کې راځي چې عائشہ رضی الله تعالی عنها دا دعا فرمایلی و: اللهم اجعل رزق علماء هذه الامه قوتا، یا الله تعالی د دې امت د علماء رزق بقدر ضرورت وګرځي. انو دا د مجاهدو لاره ده، د مشقتونو لاره ده. نو مخکې نه په دې خبره باندې خپل ذهن مطمئن ساتل پکارو. او به هر حال که حالات ډیر سنگین وي، انو سو وخت لپاره که بنده خپل روزګار تلاش کی، سو مهنت مزدوری وکي، او سره د الله پاک نه غواړي چې الله تعالی مال د درس توفیق راکړي. نو د الله تعالی سنت دي چې الله تعالی طالب صادق چې کوم پر رښتینی طلبګاری هغه نه محرومه کوي ان شاء الله. دا ملګری تپوس کوي چې زمنګ نه 2-3 پیری غلاګانې وشوي، نو د هغې غل د معلومولو دپاره یو عمل کیږي. سورت یاسین مبین په مبین باندې ویلی شي، سوره علم نشرح لک صدرک، سوره فلق، سوره ناس وغیره. نو د دې شرعي حیثیت څه دی؟ نو د دې کې 2 خبرې دي. یو د چې کوم هغه مالی مسروقه دی، هغه چې کوم پټ شوی او رک شوی سیز دی، د هغې د برآمدګۍ دپاره یو عمل کول دي. او دویم دا چې د غل د معلومولو دپاره یو عمل کول دي. نو او دینه دا مخکې دا خبره ذهن کې خودل پکار دي چې دا عملیات چې څومره دي، که هغه قرآني عملیات دي، که هغه د احادیثو عملیات دي چې منګه تاسو کوو، نو دې ته منګه ځواني سیز وایو. ځواني مطلب دا چې د دې په ذریعه باندې کم کس معلوم شي، نو دا یقیني نه ده چې هغه حقیقت کې د غل وي. او د دې په ذریعه باندې که یو سړی بری شو، نو دا ضروري نه ده چې حقیقت کې دی هغه بری وي. قرآن پاک او د احادیثو په حقانیت کې شک او شبه نشته، خو لیکن مسله زمونږه د ذاتی عمل ده چې مونږه هغه لیول باندې عمل نشته چې دا مونږه قطعي او یقیني وګڼو. نو اوس راځو مسلې له جواب له. نو که د یو سیز د برآمدګۍ دپاره د پیدا کېدو دپاره عملیات کولی شي، نو په دې کې شک نشته چې عملیات جایز وي. څنګه چې تاسو سورت یاسین وغیره قرآني عملیات دي جایز دي، خو لیکن که دا د دې دپاره کولی شي چې موږ ته غل معلوم شي او بیا موږ د دې په بنیاد باندې هغه کس راټینګ کو، نو دا زموږ د شریعت طریقه نه ده. ځکه چې دغه قرآني عملیات چې موږ او تاسو ته سوره معلوم دي، د دې نه زیات نبی علیه الصلاۃ والسلام ته معلومو. زمونږ علم د نبی علیه الصلاۃ والسلام علم د هغې خو خپل مابین کې اړو څه نسبت نشته. انو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د دې دومره ډیر لوی علم نه دا عملیات د دغه کارونو دپاره نه دي کړي، نو معلومه دا شوه چې شرعي طریقې کار دغه نه دی. شرعي طریقې کار دا دی چې یا ګواهان دي یا قسم دی، نو دغه طریقې کار دی. نو د یو څیز د برآمدګۍ دپاره که دغه عملیات کوئ نو وکئ، خو لیکن د یو غل معلومولو دپاره دا نن سبا چې کوم مروج عملیات دي، نو دا د شریعت په نظر کې د دې څه حیثیت نشته. که په دې باندې یو کس غل معلوم کنه هغه یقیني طور غل نه دی، او که په دې باندې یو کس بری شو، نو یقیني طور هغه بری نه دی.
دا ملګری تپوس کوي چې بعضی ملګری وایي چې موږ ته عطر لګول پکار دي او سپری لګول ښه نه دي. نو د دې باره کې تپوس کوي چې شرعي حکم څه دی. نو جواب دا دی چې عطر لګول به هر حال هغه خو څنګه چې تاسو سوال کې او به هغه خو جایز دي. خبره پاتې شو د سپری، نو سپری شو یا سینټ وغیرہ، نو دې کې الکوهل استعمالیږي. نو د هغې الکوهل په وجه باندې دې اشکال پیدا کیږي چې دا پاک دي او که پلید دي، جایز دي او که ناجایز دي. نو د دې باره کې خبره دا ده چې شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتهم هغه فرمای چې کوم الکوهل هغه دغه نه د کجوري نه یا د انګورو نه جوړ شي، اند هغې یو قطره د وړو بولو په شانتې ده، نجسته او پلیته ده. البته د دین علاوه د نورو سیزونو نه، کیمیکلو نه، د غنمو نه، د وربشو وغیره نه چې کوم الکوهل جوړ شي نو د هغې استعمال جایز دی. او بیا هغې په خپل هم دا لیکلي دي چې عام سپری چې کوم ملاویږي نو دا چې کوم سوره ارزان ملاویږي نو هغه د کجوري او د انګورو چې کوم الکوهل دي هغه انتهایی ګران پریوزي، نه هغه په دې سپرو کې نه استعمالیږي، په دې کې د عام الکوهل استعمالیږي، نو د هغې استعمال گنجایش دی. نو خلاصه د خبرې دا شوه که چېرې د سپری په ځای باندې، سینټ په ځای باندې عطر موجود وي نو عطر لګول بهتر دی، او حتی الامکان د مشتبه سیزونه ځان ساتل پکار دي. او که چېرې دغه نه وي او یو سړی وي چې زه موږ ته لګوم نو بیا سپری لګول هم جایز دي، د دې کې گنجایش موجود دی. دا ملګری تپوس کوي چې فني ویډیو کتو کې ګناه شته او که نشته. نو بعض اوقات داسې وي چې فني ویډیوز کې هغه د زنانو تصاویر وي، او که د زنانو تصاویر نه وي نو چې کله صرف د نارینو تصاویر وي هغه فني ویډیوز بندله مزه ورکوي، نور ورپسې ګوري. ان بیا د زنانو هغه ویډیوګانې چې هغې کې مستوراتو هغه یو قسم لا فني کردار ادا کړی وي، ان د هغې د کتو نه بنده بیا منع نشي. نو بعض څیزونه که به ذات خود هغې کې څه قباحت نه وي خو چې کله هغه د یو بل ناجایز کار دپاره ذریعه جوړیږي د هغې نه ځان ساتل پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو امام امامتی له راشي او ماسپخین یا د سحر او هغه سنت نی کړي نو امامتی ته مخکې کېږي، دې کې څه کراهت خو نه راځي. نو د ماسپخین لمونځ کې چې سنت نی کړي نو هېڅ قسمه کراهت نشته، بیا د وروسته سنتو کې. او البته که د سحر سنت نی کړي نو بیا امامتي کول هغې کې کراهت لغیره ورته موږ وایو چې لمونځ به ذات خود صحیح وي، خو د هغه سنتو ترک د امام دپاره د دې گنجایش نشته، ځکه چې امام خلق ورته انتظار کوي او په 2 رکعاتو سنتو باندې دوره ډیر زیات ټیم هم نه لګي. البته که چېرې داسې یو موقع وي په سفر کې وغیره چې دوره ټیم پاتې وي د سحر په ټیم کې چې صرف فرض پکې 2 رکعاته کېدی شي، نو که په هغه ټیم باندې سنت بیا پرېښودی شي د مجبورۍ او د وخت د تنګسیا د وجې نه یو سړی امامتي ورکوي نو په هغې کې بیا څه حرج نشته. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ښځې له طلاق ورکي او هغې ته داسې ووایي چې ته طلاق یې انشاءالله، یا قسم وخوري او داسې ووایي چې زما دې په خدای قسم وي زه به دا کار انشاءالله کوم. نو انشاءالله ویلو سره نه طلاق واقع کیږي او نه قسم کفاره په بنده باندې واجب کیږي، خو د دې په اعتماد باندې چې یو سړی داسې ووایي چې زه به ښځې له طلاق ورکوم سره به انشاءالله وامه، نو د دې اعتماد باندې طلاق نه دی ورکول پکار، ځکه چې داسې یو واقعه مخې ته راغلې وه چې یو سړي وي زما د انشاءالله ویلو اراده وه خو په موقع باندې رانه هیر شو، نو بیا طلاق یې ووي انشاءالله ته هیر شي، نو هسې نه چې بیا طلاق واقع شي. خو به هر حال مسله دا ده چې طلاق سره قسم سره انشاءالله ویلو باندې نه قسم کیږي او نه طلاق کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې کله امام امامت کو او اودس مات شو به طور مثال غیر المغضوب علیهم چې اوین اودس مات شو
د چې کله بل خلیفه ونیسه بل کس رامخ کې که ان هغه به د کوم ځای نه سبق شروع کوي ولا الضالین نه به شروع کوي که سوره فاتحه به د سر نه شروع کوي او سجده سهو به کوي او که نه به کوي نو لومبنۍ خبره دا ده چې دی به ولا الضالین نه سبق شروع کوي چې د کوم ځای پورې امام بوتلی دی هغې نه پس به وي او سجده سهو ته په دې کې ضرورت نشته. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس 4 رکعاتو نیت تړلی او به طور مثال 2 رکعاتې وکړو چې د هغه اودس مات شه د صفونو نه هغه ووته لاړ اودس یې وکړو دوباره راغی نو اوس چې دی دوباره راغی نو دا دوباره موس کې چې شاملیږي نو هغه 2 رکعاته به حسابوي که نه هغه مات شو. نو جواب دا دی چې کله یو سړی موس کې اودس مات شي او بیا دی لاړ شي اودس کوي نو زمونږ د احنافو په نسبت باندې دله بنا افضل ده. دې ته بنا ویلی شي چې هغه لومبنی مونځ حساب کړي او د هغې نه پس نور مونځ جاري وساتي. خو لیکن د بنا دپاره چې کوم شرایط دي نو عام خلق د هغې شرایطو نه واقف نه وي هغې دپاره دا هم ضروري ده چې دی د اودس په ځای کې خبرې نه کوي یا تلو راتلو کې خبرې نه کوي ځکه چې دا خبرې د مونځ منافي دي. دغه رنګې دی اودس وکړي نو دی بیا هغه ځای کې فضول نه ایسارېږي او دویمه خبره دا ده چې اقرب ځای موجود وي د اودس دپاره دی به ابعد نه ځي بعید ځای ته به نه ځي نو په دې وجه باندې بنا اگر چې جایز ده خو لیکن افضل استیناف دی چې دی کله اودس وکړي نو دوباره را دي شي او د سر نه د خپل مونځ شروع کړي دا افضل طریقه ده ځکه چې په دې کې عوام الناس خلق بعض اوقات علماو پورې خلق هغه شرایطو خیال ونه ساتلی شي ذهن کې خبره نه وي څه ناڅه داسې خبره وشي یا چې فضول کار وشي د مونځ منافي نو چې کوم د ضرورت په وجه باندې د مونځ منافي کار د لپاره جایز و چې تګ راتګ دی اودس کې ټیم دی نو هغه خو شریعت اجازت ورکړی دی خو لیکن نور کارونه چې کوم اجازت نه دی میلاو د هغې کې بعض اوقات زموږ نه یو کار وشي او بیا بنده خیال نه وي نو په دې وجه استیناف افضل دی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه اختر له قربانۍ دپاره یو څاروی ساتلی و او د اختر نه 2 ورځې مخکې هغه مړ شو نو هغه وخت کې هم منګه 80,000 روپۍ قرضدار یو خو هغه څاروی خو ظاهره خبره ده د اختر نه مخکې مړ شو نو منګه قرباني ونه کړی شوه نو آیا اختر خو تیر شوی دی خو آیا اوس په موږ باندې قرباني واجب پاتې شوې ده او که نه ده پاتې شوې نو د قربانۍ تعلق د نصاب سره دی چې یو کس سره د قرضو نه علاوه چې څومره قرض دی د هغې نه علاوه چې هغه سره دوره مال وي تجارت والا یا نغدي پیسې وي یا سونا او د چاندي په شکل کې وي او دوره وی چې هغه ته د خپل قرض ادا کی او د هغې نه پس هم د نصاب عمره پیسې پاتې شي نو په داسې کس باندې قرباني کول واجب وي. خو لیکن دا تاسو چې کوم صورتحال بیانوي نو د قربانۍ دپاره څاروی که بنده وساتي او بیا هغه مړ شي او هغه سره نورې پیسې نه وي نو په داسې کس باندې دوباره قرباني کول دا واجب نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو امام د ماسپښین سنت نوي کړي یا د سحر سنت نوي کړي نو هغه جمع ورکولی شي او که نشي ورکولی نو جواب دا دی چې د جمع تعلق سنتو سره نه دی د جمع تعلق د مونځ شرایطو سره دی او چې کوم څیزونه د مونځ دپاره ضروري وي کپړه پاکه مکان پاک او دس او ستر عورت او استقبال قبله وغیره دغه شرایط چې دي او د امام د پاره دام ضروری ده چې هغه د مونځ د اهم مسایلو نه سناسه درجه کې خبر وي بس دا د امامت د پاره ضروری سيزونه دي که دغه پورو امامت کوي نو امامت جایز ده او که دغه کې سم مسله و نو بیا به امامت نه کیږي نو دا سنت کول د امامت د پاره دا شرط نه ده او د ماسپخین سنت هغه کې خاړو مسله نشته ځکه چې هغه وروسته کیږي البته د سحر سنت هغه امام لکه مس کم نه دی پرې خودل پکار ځکه چې امام ته خلق انتظار کوي نو امام لپاره دی چې هغه د سحر سنت خامخا کوي ځکه چې د حدیثو کې ډېر زیات تاکید راغلی دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو پلار دی د غزوی د دینی مدرسه کې سبق وای
او هغه زوی صاحب نصاب نه دی، غریب دی، نو دا پلار ولګي خپل زوی له زکات ورکړي او هغه ته ووایي چې دا ته ځان له استعمال کا یا مدرسه کې استعمال کا، نو د دې څه حکم دی که بیا هغه ځان له کتابونو کې وغیره. نو لومبنۍ خبره دا ده چې د پلار زکات دا په اولاد باندې نه کیږي. نو چې د اولاد له زوی له اگر که هغه د دینی مدرسې طالب علم دی، هغه ته د کتابونو ضرورت دی، هغه ته د فیس ورکولو ضرورت کیدی شي یا هغه ته نور ضرورت وي، خو به هر حال هر صورت چې وي نو د پلار زکات په اولاد باندې نه کیږي. نو پلار له پکار دی چې زوی له کې پیسې ورکړي دي، هغه به د زوی په خرچه کې حساب شي او هغه عمره پیسې د دوباره زکات په مد کې ادا کی. د خپل اولاد د خپل مور پلار چې بره سوره دي هغه ته موږ اصول وایو، چې کته سوره سلسله ده هغه ته فروع ویل شي. نو په اصول او په فروع باندې زکات به هر حال دانه کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې نن سبا په انټرنیټ باندې انسټاګرام باندې یا فیسبوک باندې خلکو ګروپونه جوړ کړي دي او هغه په ترو باندې نور خلق سوداګانې کوي او هغه درمیاني پارټي کردار ادا کوي. نو دای بیا د دې پرسنټیج دی چې د دې په ترو باندې کم کس سودا وکي، نو دی بیا د هغې نه 30% یعنی 30% د هغې نه وصولي کوي. د دې شرعي حکم او د دې کمیشن باره کې معلومات باره کې تپوس کړی دی. نو یو خود دې ساده صورت دی که نه جي، زمونږ په معاشره کې مونږ ګورو دا پراپرټو والا خلک کار کوي، پراپرټای والا کار کوي. نو هغې څوک ځمکه خرڅوي، څوک به علي. نو ځمکه خرڅونکې په خرڅولو نه پوهېږي، اغوستونکې په اغوستو نه پوهېږي. نو دا پراپرټای والا میس کې د ایجنټ والا کار کوي او دی هغه دواړو طرف نه کمیشن علي یا د یو طرف نه کمیشن علي. نو دغه کمیشن په دوو شرطو سره جایز دی. لومبی شرط دا چې هغه دواړو پاټو ته یا د کمې پاټای نه چې د کمیشن علي چې هغې ته پته وي چې کمیشن دومره دومره دی، او دویم دا چې د ګناه والا کار د هغې کمیشن نه وي. اوس دغه صورت لږ غونتې اپډیټ شوی دی یا د دې یو نوی شکل دی او هغه دا دی چې بعضې ملګري سافټویر یې جوړوي او هغه سافټویر کې د هغې د مختلفو دکاندارانو چې کوم د هغې مصنوعات دي، پراډکټس دي یا چې کوم دی نو د هغې په دکان کې چې کوم مهیا څیزونه دي ان هغې د هغې اشتهار ورکوي چې دا شی موږ سره په دوره پیسو باندې ملاویږي. او ظاهره خبره ده د هغې په تیارای باندې به خرچه راځي او د هغې په دغه سافټویر چلولو باندې هم خرچ راځي. هغې له یو مستقل کس پکاري. نو که دغه کس تاسو مراد وي دغه سافټویر چلولو، نو په دې باندې اجرت هم په دغه دوه شرطونو باندې اخیستل جایز دی چې کم پاټی تاسو اجرت علی کمیشن علی چې هغې ته پته وي چې زمونږ دې کې د اصل سیز قیمت څومره دی او زمونږ نه به کمیشن څومره کټ کېږي. کمیشن معلومات ضروري دي. او دویم دا چې د ګناه والا سیز اشتهار په هغې کې ونه چلیږي، د جایز سیزونو اشتهار وي نو بیا دا جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې د خرې غوښه یو عالم ویلی دي چې زه د قرآن نه هم ثابتوم چې دا حلاله ده یعنی حرامه نه ده، د حدیثو نه هم ثابتوم چې دا حرامه نه ده، نو وی دي کې ستاسو څه موقف دی؟ نو جواب دا دی چې زمونږ موقف په دې کې د اسلام والا موقف دی، د اهل اسلام چې کوم موقف دی هغه زمونږ موقف دی او هغه د خیبر والا احادیث دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غزوه خیبر په موقع باندې د صحابه کرامو کټوای چې هغې کې هغې د خرو غوښې اچولې وي او په خولې یې نو حکم یې وکړ چې دا کټوای واړوئ. هغه ځای کې نبي علیه الصلاة والسلام د خرو د غوښې د حرمت اعلان فرمایلی دی او تقریبا 1400 کاله امت را روان دی، خو تر اوسه پورې پکې چا د خرې د غوښې د حلالوالي یا د جایزوالي خبره نه ده کړې. نو په کار دا ده چې امت کې دا شته ایشوګانې ډېرې زیاتې دي، نوي ایشوګانو جوړولو نه چې موږ او تاسو ځان وساتو او داسې ویډیوګانې مه اورئ، مې فارورډ کوئ
او مول توجه ورکوي په امت کې شکوک او شبهات پیدا کول دا مناسب طریقه نه ده. دې سره امت کې افتراق راځي او د امت صلاحیتونه د مثبت په ځای باندې په منفي ځایونو باندې لګي. دا ملګری تپوس کوي چې د دیت موجوده مقدار څومره دی. نو جدي باره کې هوړمبنه خبره داده چې زمونږ حکومت پاکستان هر کال د دیت یو مقدار جاری کوي. نو سکال چې عدالت کم یو مقدار جاری کړی دی ناغه 27,77,000 روپۍ دی. یو خدا خبره. دویمه خبره دا ده چې د کومنګه د هغه مقدار د دیت معلومو چې کوم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بیان کړی دی. ان د هغې دپاره طریقې کار دا دی چې په دیت په اوښانو کې 100 اوښان دي، په دینارو کې 1000 دیناره دي، او په دراهمو کې 10,000 درهم دي. نو چې 10,000 درهم حساب منګه وکړو نو د هغې د حساب طریقه دا ده چې 200 درهم دا د 52 تولې چاندی برابر دي. چې کله موږ سره 200 درهمه د 52 تولې چاندی برابر شو نو اوس موږ د چاندی ریټ معلوم کو. مثال په طور باندې د چاندی ریټ فرض کا 1000 روپۍ دی. نو معنا دا شوه چې 200 درهم شرعي دا د 52,000 روپو برابر دي. نو چې بیا موږ 52,000 روپۍ شي موږ سره 200 دراهم، نو چې دا 52,000 موږ په 200 باندې تقسیم کو د هغې نه چې څه حاصل راشي نو دا به نن زمانه کې موږ سره 1 درهم شرعي وي. چې هغه حاصل له موږ په 10,000 کې ضرب ورکو ان بیا به دا موږ سره د دیت مقدار راوځي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی هغه په موټر سایکل باندې په غلطۍ سره یو 2 کسان وواله، په هغې کې د یو لاس یا خپه مات شو او د بل کس نظر لاړ. نو د دې مسلې حل څه دی؟ نو د دې مسلې حل 2 دي. یو شرعي حل دی. شرعي حل دا دی چې نظر لاړ شي په هغه باندې کامل دیت دی، او دیت هغه یو انسان بغیر د عدالتي فیصلې نه هغه باندې لازم کېدی شي ورکولی شي. او چې کوم کس خپه ماته شوه او بیا هغه خپه نه جوړیږي نو په هغه باندې نصف دیت دی. خو که دویم حل دا دی که چرې دی خپل میاس کې کینی او د صلح په ذریعه باندې دا مسله حل کوي نو بیا د دیت نه په کم و بیش مقدار باندې د دې صلح کول د دې صلح خپل میاس کې کوي نو دا جایز دي. ځکه چې دیت دا یو شرعي مقدار دی او دا د مقتول یا د مجروح انسان حق دی شرعي. دا هغه علی کاغه معاف کوي نو معاف کول هم شي او که اخلي نو اغسته هم شي، او کنه قاتل سره یا چې کوم زخمی کون کې جارح ته کاغه سره صلح کوي نو د دیت نه په کم او بیش زیات یا کم مقدار باندې کدوانه متفق کیږي ان په دغه باندې غي صلح کول شي. نو د بدلی اغستو طریقه داده چې یا د دنه داغي دیت والی یا دی وسره د مال په صورت کې روغه او کی او داغه لاس کټ کول یا داغه خپې کټ کول څنګه چې تاسو په سوال کې اووي. نمبر 1 خبره خدا ده چې دا د قانون نافذ کول والا چې کوم اداري دي انده دا غي کار دی. او دویم نمبر دا خبره ده چې دا خو عمدن نه دی او قصاص چې دا په عمد کې چلیږي، په قصد باندې چې کوم جرم وشین پاغي کې چلیږي، په غلطۍ باندې چې کوم جرم وشین پاغي کې قصاص نه چلیږي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو کس باندې حادثه راشي، مصیبت راشي، انو بل کس ورله تسلی ورکوي، ورته وی دی کې به خیرو، انو وی دا ویل څنګه دی، د دې وضاحت کوي. نو جواب دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د مؤمن حالت عجیبه ده. وی چې کله په د باندې مصیبت راشي نو د صبر کوي، نو هغه کې ورله الله تعالی اجر ورکوي.
او چې کله په صراحت او خوشحالي راشي نو د شکر وباسي نو په هغه باندې ورله الله تعالی اجر او ثواب ورکړي. نو مصیبت په وخت کې د تسلی لپاره دا ویل بل مسلمان ته چې په دې کې به خیر نو هغه ته یو قسم له تسلی او د صبر حوصله ملاوي شي او هغه د الله تعالی په دې فیصله باندې په دې حواله سر راضي شي چې دې کې به زما د پاره خیر یا په دنیا کې یا په آخرت کې. نو چې کله دا تصور دغه قائم شي زړه ته دا تسلی ورکوځي شي نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به په دنیا کې داغي صله ورکی یا په آخرت کې داغي اجر او ثواب ورکی. نو دا ویلم په کار دی او د دې پزړه کې هغه راسخیت هغه په کار دی چې الله تعالی په هغه مصیبت باندې انسان د دنیا یا د آخرت د بدلی او د نیک اجر او ثواب نه محروم نه کیږي. دا ملګری تاسو کوي چې سرکاري بانکونه نه مراد د دې غیر اسلامی بانکونه دي چې هغه سودی معاملات چلی نو پاغي کې کیشیر لګیدل منیجر لګیدل په گیټ باندې لګیدل د دې نوکرای باره کې د تاسو کوي. نو جواب داده چې غیر اسلامی بانکونه یعنی موږ ورته سودی بانکونه ویلې شو په هغه کې د هر قسمه نوکرای نه ځان ساتل پکار دي. کوشش پکار دی چې بل ځای کې ځان له روزګار سره ترتیب روان کی او دغه کنونشنل بانکونه چې کوم دي د هغه هر قسمه نوکرای نه ځان اوساتي. البته مفتیان حضرات دغه بانکونو کې د هغه نوکرای د ضرورت په وخت کې د گنجائش هغه فتوا ورکړي چې کوم نوکرای براه راست مالی معاملات سره نه دي متعلق لکه التسویپر شو خاکروب چې ورته وي یا التکوکش خانساما او چای ډوډۍ په خول والا یا گیټ کیپر شو یا سوکیدار شو نو د دې چونکی مالی معاملات سره براه راست تعلق نوي نو د ضرورت په وخت کې د دغه نوکرای په دغه بانکونو کې د گنجائش فتوا موجود ده. البته هغه نوکرای چې په هغه کې بنده براه راست سودی لین دین سره متعلق کیږي یا پاغي دستخط کوي یا غشماري یا ورکی یا علی کیشیر شو منیجر شو وغیرہ انو دغه نوکری په دغه بانکونو کې د دې د ناجایز والی فتوا ده او دغه نوکری جایز نه ده او دغه تنخواه حلال نه ده. دا ملګری تاسو کوي چې زړې قبله ته خپې کول څنګه دي یعنی بیت المقدس ته نو جایز دي سم مسله پکې نشته جی خانه کعبه ته خپې کول بیا د بيده او هغه تخپې کولو کې سم مسله نشته جی. دا ملګری تاسو کوي چې موږ سره یو ملګری دی نو ما خام بانک چې څنګه ویلې شي نو موږ ورته وایو چې زر مسکوا او تاخير مکوا هغه وایي چې نه دی کې دوه ټیمي چې یو اوخ پکې حلال کړی شي او هغه ایسی کړی شي نو د دې باره کې تاسو کې چې د چا خبره صحیح ده نو خبره د دوهانو صحیح ده. دا تاسو چې ورته وایي چې زر ودرېګا نو دا یو جدا خبره ده او هغه چې کومه خبره کوي چې دوه ټیم وي چې یو اوخ پکې حلال کړی شي او هغه ایسی دا یو جدا خبره ده. مسله دا ده چې د ماخام ټول وخت سوره ده نو په منځونو کې د ټولو نه مختصر ټیم هغه د ماخام د ټیم دی تقریبا زمونږ علاقه کې 100 غنټه لګبګ دا ټیم وي. نو دا ستاسو ملګری چې د اوخه او د هغې د حلالولو او د هغې د تقسیمولو خبره کوي نو د دې نه مراد د فقهاو په نظر کې د ماخام کل ټیم دی چې د ماخام ټول ټیم دوره دی چې په هغې کې یو اوخ حلال شي او هغه ایسی شو د اوخ چې کوم تجربه کار خلک نه هغې د اوخ حلالولو باندې دوره ټیم لګي تقریبا غنټه 100 غنټه. او دا تاسو چې کوم خبره کوي اندام د مسلې خبره ده چې اگر چې د ماخام ټول ټیم دومره دی خو لیکن احادیثو کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله د ماخام وخت داخل شي اذان وشي نو بیا په مسکولو کې تلوار کوي. نو تلوار کول په خپل ځای باندې مستحب او افضل دي او د ماخام ټیم وسعت هغه د غستاسو ملګری چې کوم خبره کوي ناغه دومره دی. نو جواب خلاصه دا شو چې د ماخام ټیم اگر چې دوره دی چې باغی کې اوخ سنبالول شي خو لیکن چې څنګه بام ویل شي نو موږ
دا فورا کول پکار دي بغیر د ضرورت نه بغیر د عذر نه د ماښام مسکه تاخير کول دا مناسب نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې جمعات کې د پلاستیک یا د لرګي ریلونه وي او هغه دومره زاړه شي چې د استعمال قابل نه وي نو هغه کباړ کې خرصول او د هغه پیسې لګول او یا هغه کور چا باندې خرصول او هغه سوزول د دې حکم څه دی. نو لومبنه خبره خدا ده چې د جمعات هر هغه سیز چې د جمعات د لپاره وقف شي او هغه بیا د زوړوالي د وجې نه د استعمال قابل نه وي نو هغه خرصول پکار دي که خرسيږي که په کباړ کې خرسيږي یا یو کس علي او د هغه پیسې د جمعات په فند کې خودل پکار دي او هغه پیسې به د جمعات فند کې جمع کول شي او د هغه جمعات په ضرورتو کې به لګول شي. چې کم کس دغه سیزونه واغستل کاغه د لرګي ریلونه دي کاغه د پلاستیک ریلونه دي کاغه د لرګي نور سامان دي اند هغه بلول او سوزول جایز دي البته په داسې یو سپک ځای کې او په یو تحقیر آمیز ځای کې داغي استعمال چې لکه مثال په تور داغي نه چوکای جوړ شي باتروم کې هغه استعماليږي وغیرہ وغیرہ چې هغه کې د بیادبای خیال تصور وي نو داغي نه ځان ساتل پکار دي ځکه چې دغه سيزونو نسبت یو پیرا یو مقدس او د الله تعالی شاعر سره قائم شوی دی اند دغه حواله سره خیال ساتل پکار دي باقي که سوزول وي دا جایز دي. دا ملګری تاسو کوي چې زمون کلی کې یو سړیو هغه خپل لور یو معمر بابا را بنکا باندې ورکړه او بیا د هغه بابا لوري ځان ته په نکاح باندې واغسته او د دې دوانو کسانو د مخ کې نه واده او خزي موجود وي نو آیا دا نکاح شوی ده او کنه ده شوی نو کچري د دې دوانو پرشتو کې د حرمت رشتہ نه و نو نکاح خو د دې دوانو شوی ده د دغه معشومی جنای او د دغه بابا او دغه بابا د لور او د دې سړی نکاح شوی ده. البته دا طریقې کار دې تبا مناسب یا مناسب هغه وخت کې ویل شي چې د دې پورا صورتحال نه منګه خبردار شو چې دا په څه بنیاد باندې دارشتي شوی وي خودوره خبره یقیني ده چې د نکاح منعقد کېدل او د نکاح دا سیستم چې شریعت جایز کړی دی او مقرر کړی دی نو د دې مقصد د معاشري بهتري ده د معاشري اصلاح ده او یو بهترین معاشره او پاک دامن معاشره هغه تشکیل کول دي نو که خپل لور څوک په نکاح باندې ورکي که د بل لور په نکاح باندې علي نو دا پهلو مد نظر ساتل پکار دي که دا پهلو وي نو یو بهترین معاشره او بهترین خاندان به په وجود کې راځي او که دا پهلو نه وي نو بیا به نور مسائل جوړيږي خو صرف په دې وجه باندې منګه د نکاح ته ناجایز نشو ویلې د نکاح د جایز کېدو د ناجایز کېدو دارومدار پرشتو باندې ده که رشتہ د حرمت و نو نکاح نه ده شوی او که د حرمت رشتہ نه و او نکاح صحیح شوی وي مہر مقرر شوی وي نو بیا دا نکاح صحیح ده.